بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت تمام مزي اخلي. نن چې کوم وظیفه ده، نن چې کوم ختم دی، دا ډیر زیات زبردست دی، ډیر زیات اغلا دی. څوک داسې وي چې دا چا رښتې نه کېږي، هلکان داسې وي د هغوی رښتې نه کېږي، په کلونو باندې ګرځي خو مسله یې نه حل کېږي. جینکۍ داسې وي چې د هغوی په کور باندې تقریبا 20 کاله 30 کال 40 کاله دا پوره شي او رشته پسې راځي نه، که څوک راشي او پرې نیمه بیا یې واپسۍ کې بیا نه راځي. نو د هغوی دپاره ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده. که مور او پلار ولکئ نو که هلک دا وظیفه په خپله باندې کوي ډېره زیاته پیدا به کوي، یا دا جینۍ که دا وظیفه په خپله کوي ډېره زیاته پیدا به کوي. دغه رنګې یو سړی نوکرۍ پسې ګرځي، نوکریان نه میلاویږي ورته، نو که دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز نوکري به ورته میلاویږي. یو سړی کاروبار کوي، د کاروبار د فارغ وي نو کاروبار کې به الله پاک ترقي ورکړي. یو سړی په قرضونو کې راډوب شوی دی، دونه قرضونه پرې دي چې چل نه ورځي چې څه وسه وکړمه. د یو سړي اولاد نشته دی، نو که یو سړی دا وظیفه کوي نو انشاءالله العزیز الله پاک به ټول کارونه وکړي. یو سړی بیمار دی، د بیمارۍ د وجې یا د خفګان د وجې، یا یو سړی داسې دی چې هغه ما ته د کامیابي میلاو شي، ما ته د سکون میلاو شي، ما ته د ټینشن نجات میلاو شي، نو که دا وظیفه کوي نو انشاءالله العزیز الله پاک به له ښکلې د سکون زندگی ورکړي. نو سورة الاخلاص کې د الله پاک وحدانیت پروت دی، ځکه ډېر زیات اثر کوي. نو سورة الاخلاص معمولی صورت مه ګڼئ، دا ډیر زیات اغلا صورت دی. یو صحابي به هر مانځه کې سورة الاخلاص ویلی. صحابه کرامو پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړو د الله رسوله دا پلانکی صحابي په مخه سورة الاخلاص وی. دا صحابي ورته فرمایي چې زما دې صورت سره مینه ده. د پیغمبر علیه صلات وسلام ورته فرمایل چې دا مینه به تا جنت ته راکاږي. نو که ما ورته یو پیره 2 پیرې 3 پیرې ما ورته سورة الاخلاص ووایو نو موږ ته د یو ختم ثواب میلاویږي. یو خبره درڅه یاد ساتئ، بعضې هلکه داسې وایي چې زه وظیفه کومه، زه مونځونه هم کوم، تلاوت هم کومه، بیا هم دا دونه وظیفې زه کوم اثر نه کوي، کار نه کوي. دا څه وجه کیدی شي؟ زه تاسو ته یو خبره کوم چې کله وظیفه کار نه کوي، دلته کې ما ورته وظیفه هم کوو، هلته کې دروغ هم وایو، دلته ما ورته وظیفه هم کوو، هلته کې ظلم هم کوو، دلته کې ما ورته وظیفه کوو، هلته کې غلام کوو، هلته کې حرام خورو، حرام څکو، نو څنګه به زما ورته وظیفه پوره شي؟ نو که ما ورته کله وظیفه کوو او کار نه کوي نو خپل ځان ته وګورو، ځکه دا خو پاک کلام دی او اصل لازمي کوي. نو ما ورته خپل ځان ته وګورو چې موږ کې څه کمی دی، دقه کمی د ځان نه لر کړو. دویمه خبره دا کولی شي چې کله ما ورته وظیفه کوو او دا کار نه کوي نو الله پاک یو قسم له ما او تا باندې امتحان کوي، زما دا بنده څه کوي، زما دا نوم پرېږدي او که نه پرېږدي. نو چې کله ما ورته د الله پاک نوم وایو، صورت وایو، تلاوت کوو او الله پاک هلته اوري، نو زما او ستا په ژبه باندې په خوله باندې د الله پاک کلام راځي، دا ډېره غټه خبره ده. نو د دې وظیفې 2 شرطونه دي. یو شرط دا چې ګناهونه به نه کوو، او دویم شرط دا چې مونځ به پابندۍ سره کوو. نو راځئ زو د وظیفې طرف ته. وظیفه به څنګه وي، کله به دا وظیفه موږ شروع کوو؟ نو دا وظیفه چې کومه ده د 11 ورځې دا وظیفه ده، او 11 ورځې ما ورته کله دا وظیفه کوو نو شروع به د زیارت د ورځې نه کوو. نو په لومبۍ ورځ باندې د زیارت ورځ 1100 پیرې ما ورته سورة الاخلاص ووایو. په دویمه ورځ باندې به بیا د جمعې ورځ وي نو 1000 پیرې به سورة الاخلاص ووایو. په درېیمه ورځ باندې به دغه شانتې 900 پیرې ووایو. دغه شان ورپسې به روزانه به موږ سلسل کمو او راکوزیږو به. نو په 11مه ورځ باندې به ما ورته 100 پیرې دا سورة الاخلاص دا ووایو. نو چې کله ما ورته دا ختم دا پوره کو نو بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود شریف ووایو. بیا به د هغې نه بعد 20 منټ یا 25 منټ دا دعا وکړو، الله پاک ته به ښه زاده وکړو، او بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود شریف ووایو. نو چې کله ما ورته دغه عمل دا پوره کو
نو په 1100 ورځو کې به 6600 پیرې سورة الاخلاص دا پوره شي، 6,000 او 600 پیرې به دا پوره شي. نو دقه شان ما ورته چې کله 6,000 پیرې سورة الاخلاص ووایو نو برکت ته یې تماشه کوئ. ما ورته به 2200 قرآنونو ثواب به الله پاک ما ورته راکړي. د 2200 قرآنونو ثواب به الله پاک ما ورته راکړي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د 2000 قرآنونه یو ځای کې ختم شي او 200 دا یو ځای کې ختم شي، نو هغې کې به څومره اثر وي، په هغې کې به څومره برکت وي. نو ما ورته کوشش وکړو چې په دې باندې عمل وکړو او نورو خلکو سره هم شیر کړو، ځکه ډېره زیاته قیمتي وظیفه ده. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول مشکلات او زموږ او ستاسو ټولې پریشانۍ دا ختم کړي. الله پاک دې پرسکون ماحول او ښکلې زندگی ما ته راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.